تا به کې فیسبوک ولیکو تا بې ځای چوټي ولیکوله کېدای شي چې سر وبایلو او مولانو طالبانو زه ډېر یریږم ډېر زیات یریږم زه هم الله مونږ د خپل قهر د څپېړې نه وساتم زه د علاقې نوم نه علمه تاسو ته چې د پتې ما به تقریر کې چېرته ویلي یو سړی حافظ د قرآن ما په یو جنازه کې دا واقعه وویله نو یو سړی به ما پسې راغی ما ته وی دا سړی پیژنې مینا وی دا زما استاد و هغه واقعه درته وایم تاسو ته نه وایم دې مولانو ته وایم یو حافظ د قرآن 14 کاله د قرآن درس کړی و زامن حافظان او چې ما په کوم ځای کې تقریر کو هلته راته سړی وی دا زما استاد و 14 کاله پس ناجوړه شو چې کور ته لاړ بچی راوغوتل بچو زما خواله راشي چې هغه رالل وی بچو قرآن مجید راوړی چې قرآن مجید راوړو وی تاسو ګواه شئ چې زه دا قرآن نه منم دې ځای پورې دا واقعه ما اورېدلې وه ما ته شاګرد وی بیا چاړه راواغسته او ځان یې حلال کړو نو زه اکثر وایم خدای په مونږ چېرته نحوه نه چلی په مونږ چېرته د صرف و قواعد خلکو ته نه ښایي په مونږ خدای چېرته تجوید خلکو ته نه ښایي په مونږ باندې تفسیر خلکو ته نه ښایي او ستا په لیست کې زمونږ نوم دا په مسلمانانو کې هم نه دی دا به ته وباسې خدای د دغې د قهر د څپېړې نه مو ساتي خدای د مسلمانانو په کور کې د خیراتي پیدا کړي یو کافران به بېشکه جهنم ته ځي خدای چې موږ د کافرانو سره جهنم ته بوځي هغه را پورې هلته خاندي خدای د دغې خندا نه مو وساتي او خدای د دې نعمت د شکرې توفیق راکړي دا بغیر لالچ سکار نه کوي موږ ټول لالچیان دي په دنیا کې زمونږ هم یو تمه ده زمونږ هم یو لالچ دی مونږ وایو چې زمونږ استادانو مونږ ته سبق ویلی و زمونږ په اوږو یې کوم بوج ایښی و هغه بوج نه مونږ ځان سبکدوش کوو الله چې زما استاز کم حفظ کم علم ما له راکړی و ما خپل شاګردانو ته هغه ورسو الله بس ما زما کاته پاکه کې ما هېڅ نه دی کړي خو ما بس سر په سر خلاص کړي زه ستا نه په دې اجر نه غواړم بس الله ما اسې وبخي خیراتي نو نن به تاسو هم خوشحالېږئ خو زه د دې هلکانو پلار او وروڼو رشته دارو ته وایم تاسو به یو 2 رکعته د شکرانې مونځ وکئ بچو تاسو به وکئ او دا پلاران چې د دوی رشته دار راغلي دي 2 رکعته د شکرانې مونځ به وکئ چې کوم سړی د شکرانې 2 رکعته مونځ وکئ نو ناظرې والا باندې خوشحاله شئ او شکر دی الله چې زما بچي ته د قرآن یا ناظرې باندې په حافظ صاحب خوشحاله شه شکر دی چې حافظ دی کو نو چې ته دا شکریه ادا کی نو الله به د لزوی عالم کی او چې په عالم د شکریه ادا کړه نو الله جل جلاله به د زوی مفتی کی عالم به کی او چې په عالم د شکریه ادا کړه الله به دې پیر جوړ کی لوی ولی به دې جوړ کی اوس مې ستاسو نه وړاندې دلته کې یو ځای کې تقریر وکړو مې دې پښتانو ټولو یوه ښځه ده دا یوه ښځه یې ولې ده پښتانه په ښځې شکریه نه ادا کوي نو الله ولم ډېروي نه پښتانه وایي شکر دی چې دا بلا نه خلاص یم یو هم پوره ده خو صرف ښځه وي چې اوبه راله پخوي شکریه نه ادا کوي یو ملا ته چا ووایي ما ته دوا وکړه چې خدای ماله ښځه راکړي هغه ورته وایي یاره بله دوا راته ووایي دا نه کوم ده هغه وی ستا پې څه لګي وی زما پې ډېر څه لګي وی څه دې پې لګي وی حدیث مبارک کې راځي چې څوک چاته دوا چې خدای تعالی موبایل درکړي فرشتې وي تاله د خدای درکړي تاله د خدای ګاډی درکړي تاله د خدای درکړي نو زه تا ته وایم چې خدای تعالی ښځه درکړي فرشتې به خدای دې تاله درکړي تا ته به یا میلاویږي یا نه ما به په غم واړی دا دوا چاته نه کوم نو تاسو د دې 2 رکعاته شکریه مونځ به وکئ خو مولوي صاحب ته به 2 رکعاته د استغفار مونځ کوئ توبې به وباسي او الله ته به جاړي په کوم ځای کې چې تا درس کو هغې خلوتګاه کې به ځان له کښېنې او الله ته به دا لاسونه اوچت کړي الله ما له خلکو مدرسه راکړه ما له چنده راکړه ما له ماشومان راولېږل
مالې د ستربندۍ کې تعاون وکړو بوډاګان سره ولاړو ټوپک ماران ولاړو نوجوانان ولاړو ښځو نرو دعاګانې کولې الله ما به صحیح حفظ نه کړی دوی ما به صحیح تجوید نه کړی پښتانه وایي زه دې پوزه پرې کوم ته چارګل غواړي الله زه تا نه اجر نه غواړم په دې ما صرف سر په سر خلاص کړ ولې د قیامت په ورځ مونږ الله ته وایو الله ما چې د دومره حافظان فارغ کړي الله راته وایي چې راشي حساب کتاب وکړو تا چې 2 حافظان ځان ته کېنول او 3 حافظان دې ځان ته کېنول د ټولو نه په یو سبق اورېدو تا دا طاقت ما درکړو تا دوه څنګه اورېدو تا چې ما حافظ کېنو او دا موبایل نه واغس او دا به خبرې کولې او سبق هغوي تا څنګه سبق وي تا غم نه ولیدلې بکې تا به کې فیسبوک ولیکو تا به جا چوټي ولیکوله کېدې شي چې سر وبایلو الله بس مونږه ماپ کې صرف یو امانتو کمزور امانتو هغه مې دوی ته حواله کو یو نو بابا و دکان یې کړی و کوټه پیسو باندې مې خلکو له سودا ورکوله نو په خلکو کې مشهور شو دا بابا کوټه وستی نه پیژني بیا به ورته لویو خلکو هم دا کوټه پیسې راوړي هغه ما اخیستې او سیټ ته به جمع کولې نو چې کله د زنکدن وخت شو نو الله ته لاسونه اوچت کړل الله تا ته پته و چې ما کوټه او کاره پیژندې خو ما ستا د بندګانو له په کوټه او پیسو سودا ورکوله زه ستا نه په کوټه او اعمالو ستا رضا غواړم ما ماپ که نو به چې ته الله ته د عذر معذرت وکړې انشاءالله الله به د سره د کرم معامله کوي بیا به زمونږ امید دی د قیامت په ورځ الله یو آواز کوي یا معشر العلماء إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي مولانو ما تپتوا ما چې تاسو له علم درکو حکمت می درکو علم می درکو علم می درکو ما ته پته و چې ما تاسو بخل غوښتل ما زه به تاسو بخما چې تاسو څه کول ما ته ټول معلوم دي صحیح مطالعه نه صحیح تکرار نه صحیح نگرانی نه ما ته معلوم دي زي ما ټول بخلی ان شاء الله الله به موږ ته आवाज کوي داسې